Hello viewers, راځئ چې نن زده کړو د غوسې لپاره د انګلیش جملې. viewers ویډیو کمپلیټ ګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. سنټنس دی what do you mean معنی دا مطلب ستاسو مطلب څه دی. what do you mean how could you do this to me how could you do this to me تو څنګه زما سره دا کولی شي. how dare you how dare you څنګه جرأت وکړو تا څنګه جرأت وکړو. enough is enough enough مونږ وایو پوره ده بس دی. What do you think you are تاسو څه فکر کوئ چې تاسو یې. whatever مطلب دی هر څه چې یا هر څه چې وي. whatever sentence دی none of your business none of your business ستا پکې غرض نشته یا ستا پکې سکار نشته. بل سنټنس دی watch your mouth مونږ وایو که نه خپلې خولې ته وګوره. watch your mouth خپله خوله وګوره ته څه کوې. سنټنس دی I will show you today I will show you today show ښودلو ته وایي. زه به نن تاسو ته وښیم. are you kidding me are you kidding me تاسو زما سره ټوکې کوئ. kidding ټوکې. I will show him them etc زه به هغه ته وښیم یا دوی وغیره. so what مطلب دی نو څه. so what sentence دی it's all because of you it's all because of you دا ټول ستا له امله دي. بل سنټنس دی زموږ سره don't mess with my mind don't mess with my mind زما په ذهن کې ګډې وډې مه کوئ. what are you getting mad at me what are you getting mad at me تو ولې په ما غوسه کېږي. he was furious with his students هغه د خپلو شاګردانو سره په غوسه کې دی. هغه د خپلو شاګردانو سره په غوسه دی. I lose my mind in anger زه په غوسه کې خپل ذهن له لاسه ورکوم. that does it دا کوي viewers چینل سبسکرایب کړئ ویډیو لایک او شیر هم کړئ. thanks for watching this video.